نو عرض میں کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج تتلو او جبرائیل بوراق راوستو دے تیار کو پکیناستو او مسجد اقصا تلاړ دلته یو باریک غوندې ټکی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمانونو ته تللی دی نو د الله سره داسې لکه تاسو زه یو بل ته ګورو داسې ملاقات شوی دی او کنا پسې پرده شوی دی مولیانو نه تپوسو که یو یو څه وایي بلبل څه وایي بلبل څه وایي بلبل څه وایي پسې پرده واوره آخیا رب جلیل نے من یا جبرائیل نے جلت پران المار کے سرور نو جی گالیا گیا جلا مکان دے کول آخیا جبرائیل نے کول گیا جلا مکان دے کول آخیا جبرائیل نے کول اتھو اگے نہ جاونا میں کدی دم نہ ماریا جبرائیل نو چھوڑ کے واگ براق دی موڑ کے جبرائیل نو چھوڑ کے واگ براق دی موڑ کے جلوہ دیکھا نور دا اگے قدم یوں لاریا جبرائیل ویل دې نه مخکې ما ته آډر نشته دتلو نو رڼا ورته جوړه شوه لار ورته جوړه شوه چې په دې راځه خلاصه دا ده چې الله ته ورسېدو لومبنۍ پوښتنه ترې خدای وکړه چې څه دې راوړي دي که نه د دنیا نه هسې رالې نو حضور ورته وایي چې التحیاتو للہ والصلوات والطیبات تحیہ پا عربی جبہ کے تحفے اور ڈالے توئی یا اللہ تحفہ میں روڑے دتا تا الصلوات والطیبات چستا منزونہ بکو استا پاکی با بیانو نو اللہ ورتسوئی چه السلام علیکہ ایوہ النبیو پتا دے سلام وی زمان نو اغور تسوئی چه السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اے اللہ پا ما خود سلام وی لیکن ستا پا بندگانو کے چه کم ستا بندگان دی پاگوی دیم سلام وی د خدای په مخ کې پتا سلام ویلې دی نن دا پیغمبر دین نه تاسو څه شی جوړ کړی دی ګډېدا او کنجرتوب او زمتوب نن هم ته دا جوړ کړی مجلس شروع شو عزیزانو اوس یو باریکه خبره واورئ نو بیا درته بل یو باس کوم تپوس دا دے چې اللہ سره دا ملاقات چې د معراج پشپا ہو دا مع الکیف ہو که بلا کیف ہو پس پرده ملاقات ہو او کدا سے مخامخ ہو دی جانا تر کراچائی پوری ما تپوسونا کڑیو خو زچا مطمئن نکڑے شو د مولانا علامہ شمس الحق افغانی صاحب په 400 کې داغه تپوس میں د دیوبند محتمم قاری طیب صاحب نه کړو چې د شمس الحق صاحب څومره علم دی هغه ویلي چې ایشیا میں
इनकी बराबर का इल्म किसी के पास नहीं है। पर तमाम एशिया के د شمسلک افغانی صاحب عمر علم دی چا نشته، هغه پسې لاړ ناجوړ او کور پروت و، زوی ورته ویلې چې دی راغلی دی، ویل را دننه که چې دننه یې بوتلمه دا تپوس مې ترې وکړو، ما ته ویل بیمار یم ډېرې خبرې نه شم کولی، خو ته د کوم ځای نه راغلې؟ او زه خو یې پېژندمه، خو مالجي پېښور نه وی 100 میله مال 22 میله به او ویل دا پیغمبر چې د ځمکې نه اسمان ته تللی و دا 100 میله تللی و، ما دا خو به جي کروڑونه میلونه تللی و. ویل ته ما خو نه یې راغوښتی که نه؟ مالې نه. ویل په خپله راغلی مالو؟ ویل زه بیمار وم تا نه مې ځان پټ کو؟ مالې نه. ویل زه انسان یم بیمار وم تا نه مې ځان پټ نه کړو، الله د هر څه نه مبرا دی، د بیمارۍ نه او د خوراک نه او د څښاک نه او د هر څه نه مبرا، او غوښتی اسمان ته و. کني د موسی علیه السلام غوندې د سره به هم په کویتور خبرې کولې که نه، غوښتی اسمان ته و. نو ویل په کروڑونو میلیونو باندې هم غوښتو، او الله دومره بې وفا دی چې بیا یې ځان هم پټولو. ویل بچیا داسې لیدلی دی لکه ته چې ما ګورې او زه تا ګورم، داسې لیدلی. دا شپه مال څومره وه؟ شپه مال؟ ویل شپه وی مالو. ویل د عاشق او د معشوقې شپه چې یو ځای راشي، هغې په دې ډېر خوشحالیږي چې زر سبا شي، او که په دې ډېر خوشحالیږي چې دا شپه اوږده شي. ووایئ شپه هسې نه خپلو ښځو ته هم خیال راشي. دا د عشق خبره ده، ښځې سره عشق نه وي. نو چې پیغمبر غوندې معشوق وي او الله غوندې عاشق وي، نو فلک الافلاک د ټولې دنیا نظام تاوی، دا یې ودرولو. خدای خبر چې 100 کروڑه کاله ولاړو، 100 کروڑه کاله نظام ولاړو. ځکه چې حدیث کې راځي چې کنجي مو مغسې خوځېده او بستره مو مغسې ګرمه وه. نو کنجي خو ودرېږي هله چې ټایم پې تیر شي که نه، او چې ټایم پې نه تېرېږي خو مغسې به خوځي که نه. نو ټایم ولاړ دی، هر شی په خپل خپل ځای منجمد دی. بیا چې واپس راتلو 1,40,000 پیغمبران ورسره ټول راله، او په مسجد اقصی کې 1,24,000 پیغمبرانو ته د سهار جمع ورکړه. ویل ته حبیبه خبرې چې دا مې ولې وکړه؟ وی الله ته پوهېږي. وی دا مې ځکه وکړه چې ټول خطابات مې درکړي وو، یو خطاب پاتې و امام الانبیاء، دا خطاب پاتې و چې امام الانبیاء هم ته یې. دا د معراج مختصره غوندې بیانو، بیا به چېرته په ژوند کې کوو. نو عرض مې کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم